یقین وکړئ دا علما چې دي څنګه چې په دنیا کې ستا په کار راځي چې ستا مړی وشي ته یو عالم ته ودرېږې، ستا چې جنازه راشي ته یو عالم ته ودرېږې، ستا په کور کې پریشانی راشي ته یو عالم ته ودرېږې، تا ته دیني څه مسله پېښه شي ته یو عالم ته ودرېږې. دغه رنګې ستا په کور کې نکاح راشي ستا دپاره عالم راځي، ستا دپاره ښځه حلالوي، ستا دپاره نکاح تړي. څنګه چې په دنیا کې علماو ته موږ او تاسو محتاج یو، یقین وکړئ د قیامت په ورځ هم دغه رنګې علماو او طلباو ته موږ محتاج یو. علماو طلباو پسې به منډې وو، علماو قراو پسې به منډې وو چې یا الله د دې د وجې نه موږ ته جنت راکړې. دغې علماو ته به د قیامت په ورځ موږ محتاج یو، په حشر کې به هم ورته محتاج یو، په دنیا کې به هم ورته محتاج یو. نو بیا ولې د علماو مخالفت کوو؟ موږ تاسو په کار دی چې د علماو سره محبت وکړو، د علماو سره مینه وکړو، د علماو قدر وکړو، د علماو ضروریات پوره کړو، نه چې د هغې مخالفت وکړو. ډېر خلک نن سبا داسې دي چې هغې د علماو په مخالفت کې راوتلي دي، که په هره جامه کې وي د علماو مخالفت کوي. د چا چې څومره وس کېږي د عالم بې عزتي کوي، د طالب بې عزتي کوي، طالب ته سپک نظر کوي. دغې خلکو ته وایم چې سم شئ ګنې الله رب العزت به هلاک کړي. د علماو د طلباو د دیندارو خلکو په مخالفت کې الله رب العزت ګوره انسان هلاکوي.